السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ده چې ټول لیدونکي کتونکي به ښه الله تبارک وتعالی مو ښه لره. محترمو د ټولو اول خو زه تاسو نه دا ګزارش کوم چې څومره ملګري د ویډیو ګورو هغو ته د ویډیو زیات نه زیات شیر کړي تاکې خلکو له د حقایقو پته ولګي او د کوم اختلافات او غلط فهمي چې جوړې دي دا ختم شي. محترمو دا څه چند ورځې پهله محترم شیخ رحیم الله صاحب یو کتاب حواله پیش کړې وه انوار رضا او د هغې په حوالې سره دا خبره کړې وه چې اخندزاده پیر سیف الرحمن صاحب رحمه الله د علماء دیوبند د تکفیر قایل و او هغه علماء دیوبند له هغه کافر ویلي دي او سیفیان بریلیون دي. محترمو نچوړ د خبرې دا و هغې به انشاءالله دې کلیپ کې تاسو له جواب وشي او تاسو به انشاءالله العزیز چې د غلط فهمي ختم شي. هم یو بل اعتراض د هغې جواب هم انشاءالله دې کې وکړو. بعضې ملګرو دا سوچ ته چې سوره سیفیان دي دا ټول منافقت کوي او د پنجاب په سطح باندې ځان له بریلیان یي او د سرحد په سطح باندې یي چې نه بریلیان یو نه دیوبندیان یو او هر چې د افغانستان په سطح باندې خبره شي نو هغه ځای کې چې دیوبندیان یو نو دو داسې منافقت کوي. دا یو اعتراض د کېږي بعضې دیوبندي ملګري کوي. نو محترمه انشاءالله دې کلیپ کې به تاسو له بلکلي د جوابات میلو شي او تاسو د کوم غلط فهمي چې ده بالکل انشاءالله ختم شي. پهله نمبر خبره ده چې شیخ رحیم الله صاحب کوم کتاب پیش کړی ده انوار رضا هغه د سیفیانو کتاب نه ده دا یی چې د سیفیانو کتاب ده هغه یوه رساله ده چې هر میاشت په لاهور کې چپ کیږي او کله په یوې موضوع باندې لیکن کوي کله په بلې موضوع باندې. وشه دغه رساله چې کومه ده دا یې وشه د مبارک صاحب رحمه الله په نسبت سره څه لیکنې پکې کړي دي. محترمو خو دومره واضحه چې د سیفیانو کتاب نه ده یوه رساله ده او په قول د مفتی ندیم صاحب چې ایاز باچا صاحب له کېدو و نه کېدو یقین مناظرې کې دا خبره وکړه چې کله باچا صاحب ته رسالې پیش کړلې د تبلیغیانو متعلق نو مفتی ندیم صاحب ته دا خبره وکړله چې رسالو له هېڅ اعتبار نشته دا د وغورځولی شي. نو محترمو دغه ځای کې پته نه لګي چې دو بیا د یوې رسالې له څرنګې اعتبار دومره ورکوي د موږ په مخالفت کې یوه خبره. دویمه نمبر خبره ده محترمو چې ګوره پیر صاحب رحمه الله له اردو نه وزده او دا رساله چې ده په اردو کې لیکل شوې ده نو دا خبره هم د ځان سره نوټ کو. درېیمه نمبر خبره ده محترمو چې ما په خپله باندې د رساله چې چپ کړې ده ملک محبوب رسول قادري صاحب ما سره فیسبوک کې فرینډ هم و د هغه سره مو رابطه وکړله هغه نه مو دا پوښتنه وکړه چې آیا ته مو له دې ثبوت راکولی شي څه اډیو ریکارډ څه خو به وي د سره چې دا د پیر صاحب رحمه الله خبرې دي پکې. نو هغه راته وویل چې موږ سره خو د څه اډیو ریکارډ نشته څه ثبوت چې شی سره نشته دي. البته یو مولانا یې راته وښول چې کیدای شي ده سره وي ته دله ورشه ده نه پوښتنه وکړه. نو ما د هغه مولانا سره رابطه وکړله هغه مولانا راته وایي چې هغه وخت کې خو یې عمر ډېر زیات کم و نو ما سره به دې کومه نه ثبوت راسي. نو دغو خبرو له چې موږ وکتو نو که تاسو هم سوچ وکړو د خبرو سره د رسالې حیثیت کمزوری غورځېږي. بالمقابل که موږ تاسو سوچ وکړو د اخندزاده سیف الرحمن صاحب رحمه الله د خپل لاس لیکل موجود دي د جوابات سیفیه په شکل کې همداسې د اخندزاده پیر سیف الرحمن صاحب مبارک رحمه الله اډیو بیان هم موجود ده چې په هغې کې چې زه بریلی نه یم او زه د علماء دیوبند د تکفیر قایل نه یم او زه علماء دیوبند له کافر نه یم هغه به تاسو واوره اخر سر کې زه سره ټچ کړم. نو په یو طرف یوه داسې رساله ده چې هغې موږ له ثبوت میلاو نه شو ذاتي طور باندې چې موږ کوم تحقیق وکړله او بل طرف باندې پیر صاحب رحمه الله د خپل لاس لیکن موجود دي د هغه خپل بیان موجود ده نو هغې له اعتبار تاسو ویلی نه ورکوو چې یوې رسالې له اعتبار ورکوو. نو دا خو یوه خبره شوه. محترمو او بل خبره دا کوي که نه بعضې ملګري چې سیفیان داسې په پنجاب کې یو څه په سرحد کې بل څه افغانستان کې بل څه مطلب پنجاب کې ځان له بریلیان یو ځای کې نه دیوبندیان نه بریلیان ځان له یو په افغانستان کې ځان له دیوبندیان نو محترمو دا خبره هم صحیح نه ده ځکه چې قطب الاقطاب مجدد دوره اخندزاده پیر سیف الرحمن صاحب مبارک رحمه الله د اولې ورځې نه موږ له دا نظریه او دا سوچ راکړی چې زه نه دیوبندی او نه بریلی وایي موږ ټوله سلسله هم دا نظر لري چې نه دیوبندی نه بریلی چې څومره هم د مبارک صاحب رحم الله په لیاره روان دي هغه به دا نظریه وي. نو محترمو اولې ورځې نه هغه موږ دا سوچ او دا نظریه راکړې ده او دی موږ له حالې دي چې چا هم عقیده د اهل سنت والجماعت مطابق وي که هغه بریلی وي که دیوبندی وي مو د سرتاج ده ایمو ورور ده لہذا داسې خبرې دا غلطې خبرې دي. محترمو اوس انشاءالله چې د دې کلیپ سره به زه هغه کلیپ هم سره ټچ کم چې په هغې کې به ذات خود د اخندزاده پیر سیف الرحمن صاحب رحمه الله بچی ده صاحبزاده یې ده مولانا ارجان صاحب مبارک حفظه الله هغه په خپله باندې فرمایي ګوره
دا الزام ده چې تاسو پنجاب کې دا خبره نه کوو چې نه دیوبندیان نه بریلیان. انشاءالله کلیپ په تاسو وګورو چې باقاعده په هغه ځای کې لاهور کې دا خبره کوي پنجابیان ناستي وي ته یی چې د مو دا عقیده د پیر صاحب رحمه الله مولا د عقیده راکړی نه چوړ د خبرې ته بیانم چې چا هم عقاید د اهل سنت والجماعت مطابق وي که هغه دیوبندی وي که هغه بریلی وي د مو د سرتاج د مو ورور ده هغه هم دا خبره کوي په هغه ځای کې کوي. نو لہٰذا دا خبره هم غلطه خبره ده چې څوک چې نه په پنجاب کې او په هغه ځای کې تاسو بل قسم خبرې کوو. موږ که په پنجاب کې وي که په سرحد کې وي او که په افغانستان کې که هر ځای کې همدغه یوه خبره به وي چې چا هم عقاید د اهل سنت والجماعت مطابق وي هغه مو ورور ده که هغه دیوبندی وي که هغه بریلی وي داسې څه خبره نشته ده. نو انشاءالله چې دا کلیپونه تاسو واورو یو کلیپ ته د خپل یوټیوب چینل نه هغه کوم راکټ کوم دی ټچ کوم انشاءالله هغې سره مو څه اردو ترجماني من کړې ده هغه دې اوس نشم کټ کولی او انشاءالله خپله د مبارک صاحب رحم الله خبره هم تاسو واورو چې هغه علماء دیوبند تکفیر قایل نه و. او په بل طرف باندې د صاحبزاده صاحب مبارک کلیپ هم واورو انشاءالله وایي تاسو به بالکلي انشاءالله چې تسلي وشي او د غلط فهمي به ختم شي. واسې به هم د مو تاسو دا کوشش وي چې منځ کې غلط فهمي او د اختلافات ختم کړو نه کېده چې تعصب سره خپله کې زیات کو یو بل پسې خبرې زیاتې کو او د بعضې نامنهاد محققینو په سبب باندې یوه لانجه جوړه کو یو تعصب جوړ کو چې هغه به مونه بعد هم د مو نسل له پاتې شي. مو به دا کوشش نه وي مو به کوشش دا وي چې یو د خیر کوشش وکړي وي جوړې او د صلح کوشش وکړو او سره خپله کې یو بل وپېژندو داسې نه چې بس پلانکي مولانا داسې ویلي لهذا بس دا مشرک وی دو پسې موز نه کېږي پلانکی وټینګری. نو تاسو په خپله باندې ثبوتونه وګورئ انشاءالله چې تسلي به مو وشي. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد دیوبند یو کله ده دیوبند نه ملامته ده او نه دیوبند کې څه نقصان شته. په دیوبند کې ښه علما تېر شوي دي ښه صالحان تېر شوي دي لویه مدرسه پکې تېره شوې ده نو زه دیوبندیانو ته کار کړی نه یم زه بریلیانو ته م کار کړی نه یم ځکه بریل کې به نیکانو خلق یو بدان خلق به وي او په دیوبند کې به نیکان خلق یو بدان خلق به وي. زه په خپله باندې نه بریلي یم ځکه چې نه د بریل د کلي یم نه یې مقلد یم او نه یې مرید یم او نه یې شاګرد یم. زه په خپله د دیوبند د کلي نه یم شاګرد یې نه یم مرید یې نه یم مقلد یې نه یم. آپ دیکھتے ہیں دیوبندی ہمیں کہتے ہیں یہ بریلوی ہے اور بریلوی ہمیں کہتے ہیں دیوبندی ہے. آپ لاکھوں دفعہ بھی سلسلے والے لوگ کسی بھی ایسے اعمال کو جو مسلک بریلویت میں ہے اگر اسے ادا کرتے جائیں گے تو بریلوی آپ کو نہیں مانیں گے کہ یہ بریلوی ہے. بریلوی آپ کو کہیں گے یار تو مونچے صاف کر رہے ہو یہ تو دیوبندیوں کا علامت ہے. بریلوی آپ کو کہیں گے آپ تو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے ہو یہ تو دیوبندیوں کا علامت ہے. بریلوی آپ کو کہیں گے بھئی تو نقش بندی ہو اور قانون یہ ہے کہ نقش بندی آدھے دیوبندی یہ اصطلاح ہے بریلویوں کا. بریلویوں کا اصطلاح یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نقش بندی آدھے دیوبندی. اب آتے ہیں دیوبند کی طرف. آپ لاکھوں دفعہ بھی کہیں کہ میں دیوبندی ہو لیکن جب آپ آذان سے پہلے یا آذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھیں گے تو آپ کو دیوبندی نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے نہیں نہیں تو بریلوی ہے. آپ نعرہ رسالت یا رسول اللہ پڑھیں گے تو دیوبندی آپ کو نہیں مانیں گے کہ آپ دیوبندی ہو. آپ انہیں کہیں کہ میں نے مونچے بھی صاف کر لی ہے شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے وہ آپ کو نہیں مانیں گے. نہ دیوبندی آپ کو مانیں گے کہ آپ دیوبندی ہو نہ آپ کو بریلوی مانیں گے کہ آپ بریلوی ہو. تو آئیے مبارک صاحب کا عقیدہ اپناتے ہیں. آپ کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ کا عقیدہ یہ تھا آپ فرمایا کرتے تھے میں جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مقلد ہوں اور جناب امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی کا عقائد میں مقلد ہوں. امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا مرید ہوں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کا مرید ہوں. سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کا مرید ہوں. آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے نہ میں دیوبندی ہوں نہ میں بریلوی ہوں. دیوبند میں سے جو بندہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک سیدنا امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی کے عقائد کی تقلید سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ ان کی تعلیمات سے آشنا ہو اور اس پر عمل پیرا ہو اور عقائد اہل سنت والجماعت رکھتا ہو. دیوبندی بھی ہمارا وہ والا دیوبندی بھی بھائی ہے ہمارا. بریلوی میں بھی جو بندہ بریلوی مسلک کا
وہ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، اور اس کے بعد وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مقلد ہو اور ان کے عقائد امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی کی طرح ہو، اولیاء اللہ کو مانتا ہو، وہ بھی ہمارا بھائی ہی ہے۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ حنفیت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ امام ابو منصور ماتریدی۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ نقش بندی۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ چشتی۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ قادری۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ سہروردی۔ اور ہماری پہچان ہے سیفی، ہمارا پہچان ہے۔ اس لیے تفرقوں اور مسلکوں کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ قانون ہے۔ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ نقش بندی سیفی حضرات جو ہے یہ کسی بھی چوکاٹ میں فٹ نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ کوئی چوکاٹ ایسے ابھی تک خالص بنا نہیں جس میں سیفی فٹ آ جائے، اور ایک خالص چوکاٹ ایسے بنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جھنڈا ہے امام ابو حنیفہ کا، جھنڈا ہے امام ابو منصور ماتریدی کا، جھنڈا ہے مجدد الفسانی کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا، معین الدین چشتی اجمیری کا، شیخ شہاب الدین سہروردی کا، اور اخندزادہ سیف الرحمن کا جھنڈا ہے۔ یہ اپنے پلے یاد رکھیں۔ دیکھیں میں نے کہا دونوں مسلکوں کے جو بھی لوگ اسی عقیدے کو فالو کریں گے ہمارے بھائی ہے۔